نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو، دا نننۍ موضوع ډېره اهمه ده او ډېره زیاته ضروري ده. تاسو ته زما دا عرض دی چې د اخره پورې دا واورئ. د دې نه مخکې زه ستاسو سره خبرې وکړم، د دې پنجپیري عالم دا بیان تاسو واورئ، بیا زه راځم په دې باندې څو خبرې کوم. آیا پنجپیریان د قبر عذاب نه مني؟ خلق وایي چې څوک د قبر عذاب نه مني د پسې مونځ نه کیږي. مسله دا ده چې پنجپیریان یعنی جماعت اشاعت و توحید و سنه دا عذاب قبر بالکل منی او د عذاب قبر قائل دي. دا صرف پروپیکنډه ده. د دې به زه دا ووایم چې یو سړی ځان ته مسلمان وایي او ته هغه پسې اون خلی چې ته الله نه منې، هغه د ته وایي زه الله منم مسلمان یم، ته ورته وایې نه منې. اوس داسې جواب ته وښایه، دی به کوم داسې جواب درکوي چې ته ووایې چې آو دی الله مني، هغه وایي زه مسلمان یم الله منم، خو دا مخاطب وایي ته نه منې. داسې هیڅ طریقه نشته چې دا مخاطب مطمئن شو چې دی الله مني. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دا ضدي او عنادي دی. دک مثال د اشاعت و توحید و سنه د عقیده دی. اشاعت والا عذاب قبر منی خدا کم کس چې بار بار وایي ته نه منې د مثال د هغه ضدي او عنادي انسان دی چې دا بل ورته وایي زه الله منم خو دې ورته بیا هم وایي چې ته نه منې. اشاعت و توحید و سنه بار بار وایي چې مونږ عذاب قبر منو. د عذاب قبر منکر د بعض اهل سنت په نظر کافر دی او د بعض په نظر باندې گمراه دی. نو چې دومره ورته مونږ گمراه او کافر وایو نو څنګه به نه منو؟ عذاب قبر بالکل حق سچ او ثابت دی، خو عذاب قبر د دنیا د بیلچې په دې کنستلی شوي ځمکه مونږ په بیلچو او کودالو باندې ځمکه کنستې ده، عذاب قبر دې سره خاص نه دی. ځکه چې هندوان سیکان خپل مړي اوس وځي ایره کی او ایره بوتل کې واچي سمندر ته ولی. اوس ټول بدعتیان او پلاستیکی دیوبندیان، دا ټول پلاستیکی دیوبندیان او دا بدعتیان او بریلیان مشرکان دی ټول د سیکانو د پاره د قبر عذاب نه مني. دا ټول بدعتیانو د اصول مطابق د فرعون ډانچه چې کومه په ځمکه باندې پرته ده دی دې له عذاب نه مني. د قوم نوح علیه السلام د خلکو چې هغه نافرمانه وو د هغې قبرونه نه وو، دغسې طوفان پرې راغی د اوبو او غرق یې کړل، سیلاب پرې راغی، خبره ختم. الله فرمایي مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، هغې فورا ورته داخل کړی شو. نو د هغې خو قبر نشته، هغې ته عذاب الله کم ځای ورکوي؟ عذاب اصلا روح له دی، جسد لره نه دی. که جسد سره څوک تعلق قدرې مني او دې مني هم ضروري نه ده چې څوک تعلق ومني. دا تعلق هم اجتهادي دی او پاتې شو دا چې دا روح بدن ته راځي، دا خو د کفر عقیده ده، د قرآن د نصوصو خلاف ده. عذاب قبر روح له دی، بدن که هر ځای کې پروت دی، خو چې کله الله ته روح والی هغه روح که نیک وي الله یې علیین ته ولیږي، ان الابرار لفی علیین. او که روح بد وي سړی ګناهګارو الله یې سجین ته ولیږي و ان الفجار لفی سجین. نیکانو ته په علیین کې د قیامت نه مخکې الله خوشحالۍ ورکوي، بدانو ته د قیامت نه مخکې الله په سجین کې عذابونه ورکوي. د دنیا په دې ځمکه په دې قبر کې نه ورکوي. ها کله کله به طور معجزه خرق عادت الله د خلکو د عبرت د پاره د دنیا په دې ځمکه کې هم آثار د عذاب قبر ښکاره کي لږ وخت د پاره د خلکو د عبرت د پاره. نور قانون دا دی چې دې جسد لا دی دنیاوی باډاله تر قیامت پورې نه عذاب شته او نه ورله ثواب شته. عذاب او ثواب اصل کې روح لدی. بعض اهل سنت صرف د جسد سره یو داسې تعلق مني چې هغه تعلق باندې مونږ نه پوهیږو،
خو دغه تعلق د قرآن او سنت نه دی ثابت، دا اجتهادي دی، منسوسی نه دی. فلهذا پنځپیریان د قبر عذاب منی د روح د پاره. قرآن او سنت کې څوک نشي غولی چې د جسد د پاره عذابي عادتن. محترم تاسو د دې پنځپیری مولا دا خبرې واورېدلې، دا خبره کوي چې وایي خلک وایي چې پنځپیریان عذاب قبر نه مني. موږ خو عذاب قبر منو، چې څوک وایي چې نه مني نو اهل سنت والجماعت به دې کې دوه ډلې دي، څوک وایي دا ګمراه دی چې څوک د عذاب قبر نه انکار کوي، څوک وایي چې دا کافر دی. نو انشاءالله په دغه دوه کې به یو ته ثابتېږي، که بیا ځان ته ګمراه وي او که ځان ته بیا دا کافر وي، هغه بیا ستا خو د ځان نه کم وي، خو یو به کې ته یقیني هغه داسې د ټول نه اول نمبر ځان په دې پوه کول غواړي. دا خبره کوي چې په دې قبر کې چې کوم به دې خپل بیلچو باندې او په دې کشو مشو باندې چې کوم راکنو دا چې کوم دی وایي قبر نه دی، په دې کې عذاب نشته. مونږ راځو چې قبر څه دی ویل کېږي او قبر کم ځای دی. قرآن پاک نه مونږ قرآن پاک ته چې کوم دی ګورو، نو قرآن پاک کې الله رب العزت څه فرمایي؟ نبی رسول الله والسلام چې کله دا عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق دا هغه په قبر باندې هلته حاضر دی او د هغې جنازه وکړه، نو الله رب العزت فرمایي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. دې کې على قبره لفظ راغی، ته د هغې په قبر باندې مه ودرېږه. اوس نبی علیه صلات وسلام آیا دا په سجین باندې ولاړو چې الله رب عزت وی ولا تقم علی قبر، په قبر بیا مو درېږه دینه پس. که نبی علیه صلات وسلام په دې ځمکه ولاړو، د ځمکې په دې قبر ولاړو، نو بیا ته څنګه چې کوم دی قبر بیا علیین او سجین ته وی چې لکه دا دلته عذاب نشته او په دې قبر کې چې کوم دی هېڅ نشته. ته د عذاب قبر خو تل زه عذاب قبر منم، نو قبر خو دې ته وایي. قرآن د آیات نه ثابت شول. دغه رنګې افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، دلته د قبور لفظ چې کوم دی هغه کم ځای ته چې کوم دی دا قبرونه ویل کېږي. د دې آیات نه څه ثابتېږي؟ علیین سجین او که نه د ځمکې دا قبرونه. دغه رنګې وان الله يبعث من في القبور، د دې آیات نه چې الله رب عزت چې څوک به قبرونه دي کې هغه به الله پاک را پاسه راپورته به کي، نو دا به د علیین او سجین نه راپورته کوي او که د ځمکې نه راپورته کوي. دغه رنګې وما انت بمسمع من في القبور، څوک چې په قبرونو کې ته ورته نشي اورولې، نو آی د دې نه مراد علیین او سجین دی او که د ځمکې دی مراد. دغه رنګې حدیث مبارک کی راضی نبی رسول الله والسلام فرمایي لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا الیها، نخو په قبرونو باندې کېنئ او نور ته منځونه کوئ. تاسو یعنې په قبرونو باندې کېنئ ما او منځونه ورته مه کوئ. سوال دا دی چې نبی رسول الله والسلام چې په دې حدیث کې کوم دا قبر لفظ ذکر کړی دی چې لا تجلسوا على القبور، په دې قبرونو باندې تاسو مه کېنئ او نه ورته مونځ کوئ، نو دې نه مراد د ځمکې دا قبر دی او که علیین سجین دی. ته خو چې قبر چې کوم دی دا نه دی او په دې قبر کې چې کوم دی عذاب نشته، نو ته د عذاب قبر خو کم از کم تا ویل زه منکر نه یم، زه عذاب قبر منم. نو چې قبر دا دی نو بیا ته څنګه عذاب قبر وی دلته نشته او زه د عذاب قبر قایل یم؟ دا خو عجیبه خبره ده. په کم قبرونو باندې کې راسو من راغله او کم قبر ته مونږ من راغله. ته خو علیین سجین دی، بیا مهرباني وکړه دې قبر ته چې کوم دی د سجدو هم ته حکم وکړه چې او سجدې ورته کېږي، ځکه چې علیین او سجین ته چې کوم دی هلته سجده مه کوئ، هغه قبر دی. نو بیا د دې قبر باره کې بیا بیان ورکړه چې دې ته مونځ کولی شي، دغه رنګې به دې باندې کېناستلی شي، دا چې کوم دی منه نه دي. دا خو بیا بیان ورکړه چې پته ولګي خلکو ته، ستا حقیقت معلوم شي. یقین وکړئ چې دا خلکو ته به سترګو کې دا پنځپیران شګې اچوي، شګې د خلکو له دومره قمقل جوړ کړی دي چې وایي مونږ عذاب قبر منو، مونږ عذاب قبر منو، او چې بیا ګورو تپوس وکړو نو دا چې کوم علیین او سجین کې د دې ځای قایل نه دي.
قبر وایستا. دغه رنګي په بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی په دوه قبرونو باندې تیر شو، هغه قبرونو ته چې کوم دی عذاب ملاوېدو. سوال لا دی چې دې قبرونو باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیرېدو او دغلته به دې قبرونو کې چې کوم دی د مړو ته عذاب ملاوېدو، دا په علیین او سجین باندې تیرېدو او کدا چې کوم دی د ځمکې به دې قربان تیرېدو. ښکاره خبر ده، په سجین خو نه تیرېدو، نو د ځمکې به دې قبر باندې تیرېدو. نو بیا څرنګه چې کوم دی ته چې دا قبر نه دی او قبر بل ځای دی.